نو اولاد د الله تحفه ده، ځکه انبیاء علیه السلام د اولاد لپاره دعا غواړي. اولاد د الله نعمت ده. الله تعالی فرمایي المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اولاد د دنیا د زندګۍ زینت ده. دا واړه چې په کور کېږي که نه، دا کور پې داسې ښایسته ښکارېږي لکه په باغ کې چې ګلونه وي، په باغچه کې چې ګلونه وي. دا مدرسې په دې وړو باندې ښکلې ښکارېږي. د چا په کور کې چې واړه دي هغو نه تپوس وکړئ، دا څوک په پیسو نه شي اخیستلی. یو سړی به بادشاهي ټول دنیا به وسرئ لیکن ځان له زوی نه شي کولی. دا د الله نظام دی. په انبیاو کې هم دا موجود دي. د بعضې پیغمبرانو خالي زامن دي، د بعضې انبیاو خالي لونه دي، د بعضې لونه او زامن دواړه دي، او بعض شنډې دي. اکثر چې دا د کوم کسان ناست دي دا د وړو پلاران وي، صاحب اولاد وي، موږ ټول اولاد والي. نو په موږ باندې ذمه داري اولاد د الله نعمت دی. یهب لمن یشاء اناثا، دا هبه ده، یعنی الله تبارک وتعالی تحفه راکړې ده. موهوب دي ته وایي، موهوب. ځکه چې زوی پیدا شي که نه، نو هغه ته به څه دعا کوي؟ بارک الله لك في الموهوب ورزقت بره وبلغ اشده. دې ته موهوب وي، الله تعالی تحفه راکړه. دا زینت ده، دا امانت ده، دا ذمہ داری ده. دا څنګه چې وړوکی پیدا شو او مور خپله به د ډوډۍ چای د کپړو انتظام کوي، او نور به یې دغسې پرېږدي، بیا په دلو کې ګرځي، او که چرسي دې جوړېږي، یا که قاتل دې جوړېږي، یا که ډاکو دې جوړېږي. نه، دا امانت دی. مور پلار د دې ذمہ دار دي. د به خپلې نوم کېږي، بیا به دله دیني تعلیم ورکوي، تربیت به ورکوي، د بېکاره ملګرو نه به منې کوي، دته به د مونځ حکم کوي، مونځ به پې کوي، او دله به دعا کوي. دعا به خامخا کوئ خپل اولاد. په قرآن کریم کې الله تعالی موږ له دې تعلیم راکړی دی. حتی اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه، حتى اذا بلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. ستا عمر 40 کال ته ورسېد یا هغې نه زیات دی، ته اولاد والی، ته به د الله نه دا دعا کوي. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي، یا الله ماله دې توفیق راکړي چې زه شکر ادا کړم ستا د هغه نعمت چې تا په ما کړلی او زما په مور او پلار نه کړلی. انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه، او ماله توفیق راکړي چې عمل وکړم چې ستا خوښ دی. عمل صالح چې الله خوښ یا کوم عمل دی چې هغه د شریعت مطابق او خالص وي، د نبی علیہ السلام په طریقې او شرک او ریا پکې نه. واصلح لي في ذريتي، یا الله زما اولاد زما د پاره درست کړي، زما د پاره دغه اصلاح وکړي. دا د جملې خو یادول شي کنه. واصلح لي في ذريتي، وای دا وای واصلح لي في ذريتي، یا الله زما اولاد زما د پاره ایک صالح کی. در قرآن الفاظی اللہ موږ له دې دعا تعلیم راکړی دی. دا خو ویلی شي که ځکه د اولاد اصلاح دا اسان کار نه دی. دا خلک ډېر ستړی کوي. دې کې به دعا خاص اهتمام کوئ. پخوا به خلکو دا دعا کوله، یو عالم مبارک راضي وي، هغه به دعا کوله اللهم اني عجزت عن اصلاح ولدي فاصلحه لي. یا الله د خپل اولاد د اصلاح رضا عجز راغلم، زما د پاره سم کړي. د دې دعا اهتمام وکړئ. بل دعا دا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
دا دعا وکوي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ځکه واړه مانځله پاسول ډېر ګران کار دی کنه سار موس خاص طور باندې پلار لاړ شي موس کې نن سبا خلک منځونه نه کوي شپې ټوله شپه موبایل ته راسي یا سار پر 12 بجې پاسي منځونه نه کوي مشران که کوي نو کوي به نور به پاسي مقیم الصلاة ومن ذریتی ته چې دا دعا کوي نو الله تعالی به ستا اولاد ته حاضر توفیق وکړي دعا به ورته کوئ خیرې به نه کوئ ښه خیرې به نه کوئ خپله زنانو ته هم ووایئ پښتنې زنانه اولاد ته خیرې کوي معمولي غونې څه چلو شي خدای دې تباه کړه خدای دې ګاډي لاندې راوړه الله دې ښخ کړه الله دې دا کړه الله دې دا دعا هم کولی شي خدا خیرې کوي پلارانو حوصله هم ډېره کمئ معمولي غونې زوی څه خبره نه مني شروع شي بعضې وایي ما حق کړلی وایي حق کول څه شی نه دی اصل لفظ دی عاق وایي نافرمان ته چې هغه نافرماني کوي هغې ته عاق وایي که ته عاقه یې که نه عاقه یې هغسې عاق دی دا ټولې فضولي خبرې دي کله چې تاسو له غوسه راشي دعا وکړئ بس الله به دعا قبوله کړي چې خیرې الله قبلوي نو الله خو دعا هم قبلوي که د حرم امام عبدالرحمن سدیر صاحب نوم خو اورېدلی دی که نه مور یې انګولی پخ کړی و مېلمانه و په عین وخت کې دی وړوکی و خاورې راواړولې په خاور راواغسې په کټوۍ کې واچوي نو مور یې ډېره غوسه شوه هغوی خدای دې د حرم امام جوړ کړه الله تعالی د حرم امام جوړ چې کله غوسه شي نو دعا کوئ خیرې مه کوئ د اولاد تربیت هر یو موږ دا غواړو چې موږ اولاد تربیت وکړو که نه خو د اولاد تربیت چا به د قرآن نه زده کوئ کوم چې الله ښوولی دی په کوم ځای کې ښوولی په صورت لقمان کې ښوولی لقمان حکیم پېژنئ که نه لقمان حکیم ولقد آتینا لقمان الحکمة د هغه په نوم صورت دی په 21مه سپاره کې هغه دعایانو والا حکیم نه و بعضې خلک وایي چې هغه دعایانو والا حکیم دعایانې چاله نه ورکولې دا حکیمان دروغ وایي دا چې لوګیا یې که نه وي لقمان حکیم به دا بوټ به ورته نارې وولې دا ټول بکواس دی ټول دروغ هغه د دې حکیم نه و هغه الله حکمت او پوهه ورکړې وه نو په قرآن کې چې الله د چا خبرې نقل کوي هغه معمولي نه که د اولاد په تربیت کې لقمان حکیم نمونه ده آئیډیل نو هغه د خپل اولاد تربیت څنګه کوي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لقمان چې خپل ته نصیحت کوي وی ایز بچوړیا یا بني لا تشرك بالله شرک مکوا اول ته توحید تعلیم ورکړي ورګي دا اول له توحید تعلیم ورکړي لا اله الا الله بوته خی چې کله په خبرو راځي خبرې کولې شي بیا به لا اله الا الله په معنا باندې پوهه وان الشرك لظلم عظیم اول دا خبره شکر کوي تاسو واړه په دې مدرسو کې سبق وي د دې مدرسو شکریا ادا کړئ واړه صاحب راشي قاری صاحب سره مهنت کوي په دې کې ول تعلیم ورکړي هغه د هر قسمه ګناہوں نه بچي او د خدای دین زکی الله رسول به جنین امور اپلارو به جنین توحید به خدا سوخی چې په خپل علوم ورزي کا علماء په درسونو کې دی نه چې عقیده او صحیح شي توحید به جنین ګور الله په صحیح استعمالي یا بنیا پښتو کې معنا ده اے بچوړیا څنګه خوب لفظ دیو تربیت کې به سختی نه کوي عام طور باندې والدینو دغه سي ورګه چې کوم دی هغه رډي او هغه د بدی ردی وای هغه سره په سبق خبره نه کوي هغه دومره يرولې چې پلار او د زوی په منځ کې دومره ګیفي چې هغه زوی بس پلار نه یریږي او هغه خبره نشي کولای خاص طور باندې پښتنو کې کوم کلچر دی بخانه بس مشر ببر راسي کشر بکت راسي کشر صح حکم نشي هغه خبره هم نه کوي ولا رایم نشي ورکوله ا مشران ته چې بس ما خبر وکړه
بس خاموش. دا اسلام نه خلاف دی. دا ورته به داسې کېږي چې هغه تا ته خبره کولی شي، هغه له موقع ورکوي چې هغه تا ته خبره وکړي. ہاں شیب کی اردو والے یہ دو زبانوں کے امتحان میں انسان پھنس جاتا ہے. والد اور بچے کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بچہ اگر آپ اس کو ڈراتے ہیں دباتے ہیں وہ ایکٹر بن جائے گا، اطاعت کی ایکٹنگ کرے گا، لیکن اندر سے آپ کے ساتھ وہ شامل حال نہیں ہوگا. سخت والد جب اپنے وہ سختی کرتا ہے، اس کو کمال سمجھتا ہے، تو آخر میں وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور بیٹا اس کو عذاب سمجھتا ہے اسے والد، بلکہ اس کی موت پر خوش ہو جاتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی. آپ اس کو دباتے ہیں، وہ آپ کے سامنے یوں کھڑا ہوگا اور سر بھی ہلائے گا، یہ وہ ایکٹنگ کرتا ہے. آپ اس کو ایکٹر بنا رہے ہیں، اس کو حقیقی انسان آپ نہیں بنا رہے. قرآن کریم کی تعلیم سے، قرآن سے کیا تعلیم ملتی ہے کہ توحید کے بعد پھر آپ اس کو اللہ سے ڈرائیں گے، اپنے ذات سے نہیں. لقمان حکیم پھر کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. دیکھو بیٹا، آپ ایسے اللہ کی نگرانی میں ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں. اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں. اللہ سے ڈراؤ، اپنا دوست بناؤ اس کو، اور اللہ سے ڈراؤ اس کو. جب وہ اللہ سے ڈرے گا وہ بند کمرے میں بھی گناہ نہیں کرے گا. اور جب آپ اپنی ذات سے اس کو ڈرائیں گے تو آپ کے سامنے تو وہ ایکٹنگ کرے گا، لیکن جب آپ نہیں ہوں گے اس کی جو مرضی یہ کرے گا. بچے کو بچہ رہنے دو، اس کو بزرگ نہیں بناؤ شروع سے. اب ایک دادا ہے 80 سال کا، وہ اپنے پوتے کو کہتا ہے کہ ہم ایسے تھے اور ہم ایسے کرتے تھے اور ہم ایسے کرتے تھے. سقراط ایک بہت بڑا دانشور گزرا ہے، وہ کہتا ہے لا تکرہوا اولادکم علی آثارکم فانہم خلقوا لزمان غیر زمانکم. اپنے اولاد کو دنیاوی امور میں، دین میں نہیں، دین تو ایک ہی ہے سب کے لیے قیامت تک. دنیاوی امور میں، وسائل میں اپنے پیچھے نہیں چلاؤ، کیونکہ وہ جس زمانے کے لیے پیدا ہے اس زمانے کے تقاضے اور ہے اور آپ کے زمانے کے تقاضے اور ہیں. اب 80 سال کا دادا پودے سے کہتا ہے کہ ہم اس طرح تھے، ہم اس طرح تھے، اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پودے کو 50 سال پیچھے لے جائے. ایسا نہیں، وہ جس دور میں ہے اس کو اس طرح جینے دو. ہاں، اس کو غلط دوستوں سے بچاؤ، اس کو گناہوں سے بچاؤ، اس کو اللہ سے ڈراؤ. اس کا طریقہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو. بس قرآن کریم میں یہ ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پھرے اور یا ہر وقت اس کو نگرانی میں رکھے. یہ ممکن ہی نہیں. اللہ سے آپ ڈرائیں گے، پھر اس کے بعد یا بنی اقیم الصلاۃ، پھر وہ نماز کا حکم ہے. پھر آج اس کو اخلاق سکھا رہا ہے. سب میں یا بنی کے الفاظ ہیں. آپ علماء کے سامنے بیٹھ جائیں اور تربیت کے یہ اصول لقمان رحمت اللہ علیہ کے یہ جو یا بنی کے الفاظ ہیں، 4-5 نصیحتیں ہیں، اس کو سیکھ لو، اس کے مطابق اپنے بیٹے کی تربیت کرو. اس سے بڑھ کر ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے کہ آپ خود نمونہ بنیں گے، آپ خود نیک بنیں گے تو آپ کا بیٹا خود بخود نیک بنے گا. بچے کی نظر میں 2 شخصیتیں بڑے اہم ہوتی ہیں، ایک اس کا باپ، ایک استاذ. گلی میں بچے کو کوئی مارتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اب ابو کو بتاؤں گا اور پلار نہ ہوئے ماں جہاں پلار کا جو تکلیف نہیں خواہ وہ یہ پلار کرے ماں. لیکن پلار نہ بنی کٹ انسان ہے. اگلی نروس تو بیا قاری سے استاد تویم قاری سے تویم دا دوار ډیر اهم دي. څنګه چې پلاری دغه سی بزوي
په خبرو نه سمېږي. هغه تا ته ګوري، که ته مونځ کوې هغه به مونځ کوي، ته تلاوت کوي هغه به تلاوت کوي، که ته دروغ وایي هغه به دروغ وایي. ځکه واړه چې دا نقل کوي دا په خبرو نه کوي. دین اول ستا دپاره دی، بیا د دې بچي دپاره دی. لکه په کور کې په مدرسه کې ډېر محنت کېږي، خو ستاسو په کور کې صحیح نمونه نه وي، د دین ماحول نه وي، نو بچی خو زیات په کور کې بیا مسله خطا ده. د هغې نه وروسته بیا یو بله اهمه خبره ده، هغه څه ده چې په خپل اولاد باندې به حرام نه خوروئ. حرام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اس کو حرام کھلائے. جب وہ حرام کھائے گا وہ نہ حافظ بن سکتا ہے، نہ عالم بن سکتا ہے، نہ نیک انسان بن سکتا ہے. اس کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ملے گی اس میں سے، کیونکہ اس کے جسم کے نشو و نما حرام سے. آپ روکا سوکھا کھائے، کم کھائے، فاقہ کرے، لیکن بچوں کو حرام نہ کھلائے. عبداللہ بن مبارک کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑا محدث، بڑا مجاہد، بڑا شاعر، اتنا بڑا آدمی کہ جب وہ بغداد آیا اور دنیا جمع تھی اور اس نے چین کے بعد الحمدللہ کہا اور مجمع نے یرحمک اللہ کہا تو ہارون الرشید کا محل ہل گیا، گونج. اس کی بیٹی حیران ہو گئی، کہا یہ کون ہے؟ بھائی عبداللہ نے مبارک ہے. اس کی بیٹی نے کہا ابا اصل حاکم تو یہ ہے، آپ کے حکمرانی تو گارڈ کے ذریعے ہے، اصل حاکم یہ ہے عبداللہ نے مبارک. عبداللہ مبارک کس کا بیٹا ہے؟ ایک غریب آدمی جو باغ میں کام کرتا تھا، مبارک اس کا نام. باغ کا مالک آیا، باغ کے مالک نے کہا انار لے کر آؤ. انار لے کر آئے، انار نچوڑا، کٹا. کہا دوسرا لے کر آؤ، دوسرا لے کر آیا، اس کو نچوڑا، وہ بھی کڑوا. تیسرا وہ بھی کڑوا. اس نے کہا مبارک آپ کو پہچان نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو کبھی انار نہیں چکھا ہے. کہتے آپ نے کبھی نہیں کہا؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے تو مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، مجھے تنخواہ دیتے ہیں، آپ نے تو مجھے میوہ کھانے کی اجازت نہیں دی. اندازہ لگاؤ. باغ کا مالک بہت متاثر ہوا اور پھر اس کی شادی کرائی، شاید اپنی بیٹی سے شادی کرائی تو اس سے عبداللہ پیدا ہوا اور اتنا بڑا عالم بنا. اکثر غریبوں کے بچے، مزدوروں کے، حلال کمانے والوں کے بچے مدرسوں میں مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے، وہ ذہین، نیک اور بڑے بڑے علماء بنتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرے جو لوگ مطلب اس کے کرپشن سے مالدار ہوا ہے، حرام سے، اس کا بیٹا وہ موٹے دماغ کا ہوتا ہے، وہ پڑھنے بھی نہیں چاہتا ہے، اور اگر پڑھ لے تو وہ دین کا کوئی کام بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ پیچھے سے حرام چل رہا ہے.